په ایران باندې امریکای حمله وکړه، خو جالبه خبره دا ده چې سفارتي ذرایع دا وایي او استخباراتي ذرایع دا وایي چې دا حمله د ایران په خوښه باندې شوې ده او امریکای ایران ته مخکې خبرداری ورکړو چې ستا په پلان کې ځایونو باندې موږ حمله کوو او د دغه ځای نه ته ضروري سامان وباسه. نو دا خو خیر لکه ډېره بده خبره ده چې امریکا راپاڅېده او د اسرائیلو د خوشحالولو دپاره په دې جنګ کې ځان شامل کړ او په ایران باندې حمله وکړه او د هغوی د فردو، اصفهان او نتنز کې چې د هغوی کوم اټمي تنصیبات دي هغه په B2 بمبار جزونو باندې په بنکر بسټر بمونو باندې ویشتي دي. خو ایران هم د دې تصدیق کړی دی چې په دغه کې تاوان نه دی شوی. سفارتي ذرایع دا وایي او د سیټلایټ د تصویرونو نه هم دا معلومیږي چې د دوی اصلي چې کوم اټمي تنصیبات دي او افزوده یورینیم په هغې کې پراته دي هغه په فردو کې دي، قم سره خوا کې یو ښار دی. د هغه ځای نه سیټلایټ تصویرونه دا ښیي چې تقریبا 1.5-2 ورځې مخکې د هغه ځای نه په یو 100 غټو ګاډو کې د هغه ځای نه افزوده یورینیم چې کوم دي نو هغه ویستل شوي دي او نامعلوم مقام ته منتقل شوي دي او بیا د هغې نه پس امریکای د ایران په دغه تنصیباتو باندې حملې کړې دي. نو دا خبره د ایران ټیک ده چې لکه هغوی ته پکې څه تاوان نه دی رسېدلی او د هغوی چې کوم یورینیم و افزوده شوي هغه محفوظ پاتې شوي دي. اوس لکه امریکای دا کار ولې وکړه؟ سفارتي او استخباراتي ذرایع دا وایي چې د اسرائیلو وزیر اعظم نتنیاهو په ډونالډ ټرمپ باندې ډېر زیات پرشر راوړو چې اسرائیل ډېر زیات خراب شو د ایران د میزایل حملو له امله او ته خامخا په دې جنګ کې شریک شه، ګنې موږ به په امریکا کې خپله لابي دونه استعمال کړو چې ستا صدارت په خطره کې راشي. په دغه وجه باندې او بله وجه دا ده چې برطانیه، فرانس او امریکا اسرائیل د ځان دپاره په منځني ختیځ کې یو اساسه ګڼي او هغوی وایي که دا اساسه زموږ ختمه شوه نو په دې ټولې سیمه باندې زموږ لاس چې کوم پروت دی هغه کمزوري کیږي. په دې وجه باندې امریکای زموږ په نظر باندې دغه یو علامتي حمله کړې ده ځکه چې دی ایران ته هغه نقصان ونه رسو کوم چې هغوی رسول غوښتله چې د هغوی اټمي تنصیبات یا اټمي قوت بیخي ختم شو، په هغې کې یورینیم چې کوم افزوده شوي دي هغه پکې تباه شي. دغه کار ونه شو. او جالبه خبره دا ده چې ایران د دې حملې نه پس د اسرائیلو په یو اډه باندې حمله د اسرائیلو په هر ښارونو باندې حمله کړې ده، خو د امریکای په یوه اډه باندې حمله نه ده کړې چې هغه جزونو کې د دوی خوا کې ولاړ دي، په خلیج فارس کې، دغه شان په عراق کې دي، دغه شان په قطر کې دي، دغه شان په اماراتو کې دي، خو د امریکای په یوه اډه باندې حمله نه ده شوې او په اسرائیلو باندې هغوی په یو جدید میزایل باندې حمله کړې ده چې خیبر شکن ورته وایي. البته ایران دا ګواښ کړی دی چې یاره موږ د خپل دفاع حق لرو او موږ به امریکای له جواب ورکوو، خو تر اوسه پورې امریکای له نیغ په نیغه جواب نه دی ورکړی او د امریکای صدر دا وایي چې یاره اسرائیل دی امن ته جوړ شي، یعنې که امن ته نه جوړېږي نو نور تاوان به مو مومي. نو که خبره رالنډه کړو نو دا حمله د ایران دباو کې د راوستلو لپاره، د نتنیاهو د خوشحالولو لپاره او د دې لپاره شوې ده چې د اسرائیلو خلکو ته دا وښیي چې امریکا تاسو سره ولاړه ده. نور زما په خیال چې څه مقصد نشته، خو پکار ده چې امریکا په دې جنګ کې شرکت ونه کړي ځکه چې په دې کې د ټولې سیمې ډېر لوی تاوان دی او دا د غندنې وړ یو عمل دی چې امریکا د راځي او په یو خودمختار ملک باندې حمله کوي.